نو یوازې پاتې شم د خپلو هر ستم زورور. سبق د استادانو نه پکار وي. زمونږ په شان خلکو نه عبرت حاصل کا. عبرت واخلا، مونږ نه نفرت وکا. پته نشته چې ولې خو زما تا سره همدردي پیدا شوه. خوشحالو هغه ژوند ډېر ښایسته هغه ژوند درد یې راکو. چې ته هر څه وې فضا، زه په خپله خبره ولاړه یم. خلک آصف انکل په مازیب مین شوی دی. نه داسې هیڅ نه دي، هغه صرف زما دپاره کوي. ستا واده خو ځان سره هم کیدی شو، خو په دې روغه کې د آصف صاحب ذاتي انټرسټ کاري. انکل شګفته آنټي ډېر مخکې نه پیژني او هغه غواړي چې په هره طریقه وي چې د شګفتې آنټي دا غم لږ کم شي. ته به وګورې فیضا، اخر به خبره هم مازیب له راځي. کاملا زما خوښه شوه او یقینو کوي زه به د کاملا هر ډیمانډ پوره کوم. آصف صاحب زما په تاسو پوره یقین دی، خو د دې خبرې څه ګارنټي شته ستا زوی سلمان د جیل نه راتلو نه پس زمونږه د کور د سکون د بربادولو کوشش خو به نه کوي؟ ګورئ سلمان به دا غلطي دوباره نه کوي. زه 50 لکو روپو سره د خپلې رویرې رشته به هم ورکوم. فضا ماته د خپل ځان نه هم زیاته ګرانه ده. دا ارڅ تاسو ماته په سټامپ پیپر لیکل راکولی شئ؟ ګوره آصف صاحب، زه د سلمان مور یم او تاسو له د مور په خوله یقین پکار دی. ستاسو په خوله اعتبار شته دی زما، خو ولې ستاسو زوی سلمان د خپلې مور د وینا خیال به وساتي؟ सोचो का साहिला सौ का हर से जमंग दलास उजली गया दी. सोच में उकड़ो मामा. तब हम सोचू ना के आओ द फिजा डोले बलाड़शी डोले ना जनाजा. ना زتا سلمان جوړول نه غواړم. زه د سلمان غونته کمکل نیم. نو ته بس کی هیڅم نه. څه مطلب؟ مای ډیر ماما زه به اسم نه کوم، خو هر څه به وشي. ما ته او خو وایا ته څه کول غواړې؟ صرف یو ځل هغه بد نصیب ته زما مخې ته راشي چې د چا د فضا سره د واده کولو اراده وي. ته بس کی ما ته ووایه ساحله. نه ماما، راز هغه راز وي چې د خپلې مور نه پټ کی. دا ځل به ته زما د مشورې نه بغیر هیڅ نه کی. ځکه که دا ځل تا څه کم عقلتوب هم وکړو نو د هغې به سخته سزا میلاویږي. امی زه خو بالکل نه پوهېږم چې دا خبره به ورور سره شیر کول په کار وي او که نه. نه چې هغه کور ته راشي په خپله به خبر شي. او امی چې هغه کله کور ته راشي نو هغه له به خپله معلوم شي چې کامله هغه له څونه غټه قرباني ورکړې ده. په هغې به هغه بیا شرمنده پښیمانه وي. په کار دی. او شو د کمال سره زما سرسری خبره څه ریسپانس و داغه؟ پازیټیو نو، خو اوس ما ایګری ده او زه هم ستا د خوشحالۍ د خاطره هر شرط منلو له تیار یم. خو اوس ما به دا دومره ډېرې پیسې د کوم ځای نه راوړي؟ د کور د خرڅولو یې ویلي.
ټیک ده تاسو یې ډن کئ زه به کمال راضي کم د الله په امان. پرونه داسې دی کې ډېره تیزه تبه وه دوايانې مې ولور کې ځکه اوده دی ماده د په باره کې خبرولو ضرورت نشته. بس مورې ډېره د غم ډکه کیسه ده ده ښه تا صحیح عبرت واغشته د دغه قصې نه. داسې وګڼئ چې زما ژوند بدل شو. صرف په خوله وې که عمل به م پکې. یاد ساته ستا د ژوند بچ کولو دپاره زه یو اګریمنټ ساین کوم ته به د هغې پابندي کې. زه ګارنټي ورکوم چې اوس سلمان د مخکې په شان نه دی. هغوی سره روغه او ستا د جیل نه راخلاصېدل په هغې ګارنټۍ دي. جی زه دې روغې له تیار نه یم. ولی ته اچانک دې روغې ته څنګه تیاره شوې؟ اذان کیس کمزورې کو او زمونږ په لاس به هیڅ را نشي. نو په روغه به په لاس څه راشي؟ پوره 50 لکه تاوان او د فضا رشته. زه د خپل زوی وینه نشم خرڅولی. زی وایم تر پرونه خو ته روغې ته تیار وي که نه؟ د خپل زوی د خوشحالۍ او د الله د رضا دپاره زم د سلالچ په غرض دې روغې ته نه یم تیاره شوي. مور یم احساس دی ما سره د عظما د درد. زه نه غواړم چې په کوم تکلیف کې زه یم نو هغه دې م پکې وي. نو بیا تاوان ولي وکړه روغه ورسره؟ د هغې لور خپله انګور جوړه کړه. ستا د زوی خوشحالي م په دې کې ده. سلمان له هم سزا ورکول دي. هغوی به د کوره خلاص شي. د هغه خور سره به هیڅوک واده نه کوي. نو هله به هغه شیطان ته پته ولګي چې د چا وجل څومره غټ جرم دی. مهذب اوبه روړه لګې ما دپاره. دواله می رور څنګه و امی؟ زما مطلب دی داغه طبیعت خو ټیک دی که نه؟ بیمار خو نه دی هغه؟ ښه دی هغه. تاسو هغه ته د آصف صاحب هغه خبر وکړه؟ څه یې ووي هغې؟ څه یې مونوې هغه چې چېرته دی هلته خو د غټو غټو بدعملو مازغځیله راځي. امی تاسو ورور ته دا هم وویل چې موږ د کامله رشته ورکوو؟ نه اول مې ورته وویل چې د هغه د کمکلتوب په وجې زه ستا قرباني ورکوم. تاسو ته څنګه لګي امی چې ورور به دا ټولې خبرې ومني؟ او ورسره یو ځای کې دینه هغه ډېر عبرت ترلاسه کو. زما امید دی چې زما خبره به ومني. زما د لوس خیال به وساتي. زه روټۍ پخوم امی. زه خو د شروع نه هم دا خبره کوم. ستا مور اوس هغې سره روغې له تیاره شوه. تھینک یو امی. صرف روغې له رشته دارۍ له نه او هغه هم په دې شرط چې ته به هر څه هیر کی او په خوشحالۍ به فضا سره واده وکړي. زه فضا سره واده نشم کولی.
نو بیا مونږ هم روغې ته غاړه نه ایږدو. زه د سلمان خور په یو صورت هم خپل انګور نشم جوړولی. I'm sorry امي، زما زیب ټول عمر لا نشم هیر. لوري ته غبراوېدو ضرورت نشته، ما ته هم صفیه ویلي دي. د ساحل او د آنټي ارادې ډېرې خطرناکې ښکاري انکل. نه لوري، زه یو منټ د پاره هم د هغې نه غافله نه یم. آن د سپاټ که هغې څه اخوا دېخوا کړل نو څه به کېږي؟ ومې ویل که نه لوري، د فکر کولو ضرورت نشته. د دې مور او زوی دواړو سوچ چې چېرته ختمېږي هلته نه زما سوچ شروع کېږي. زما مازغه خو بالکل کار نه کوي. یو کور کې اوسېدو سره به دا هر څه څنګه کېږي؟ لوري ستا پریشاني زه نشم لیدی. د دې دیوالونو غوږونه هم ډېر تیز دي. کنې ما به تا ته ویلي چې زه څه کوم لږ یم. ایز یو ویش انکل. څه چې تاسو سوچ کړي ښه به هم سوچ کړي. خپله لور به چېرته لوی شادي حال نه رخصتوم، دلته نه. د وروستو پیدا کېدو حالاتو مقابله به څنګه کوئ؟ دشمنان مې د جنگ په حالاتو کې د ساتلو پوره انتظام کړی دی. تاسو زوی سلمان کاملا سره واده کول غوښتل؟ جی. نو تاسو ولې ونه کړو؟ ځکه چې کاملا نه غوښتل او ما د کاملا د مرزۍ نه بغیر سم نشو کولی. ولې اوس کاملا غواړي؟ جی. او زه به اوس هم د کاملا د مرزۍ نه بغیر هیڅ نه کوم. ژوند هم یو عجیبه ډرامه ده. څومره ناشنا لارو کې دې تاو راتاو کې. څه سوچ کې؟ ستا باره کې. زما باره کې؟ هغه څه؟ دا چې ته به ځان څنګه هېرې؟ چې څنګه هغه ما هېره کي؟ پته نشته ولې ماته داسې ښکاري ته به د ځان نه بغیر ژوندی پاتې نشي. څوک هم د چا دپاره څه دومره ډېر ضروري نه وي. دا به صرف د کولو خبرې دي. ډېره حوصله ده ستا. ولې؟ ستا نه ده څه؟ زما په ژوند کې اوس پاتې څه دي؟ یو بې رنګه ژوند. بس چېرته په ناسته ناسته به تېر شي. مهذب ولې داسې نشي کېدی چې کار مو شي او ستا مینه هم بچ شي؟ داسې کلم نشي کېدی. صرف یو شی پاتې کېږي او زه د خپل روح ژوند بچ کول غواړم. که چېرې ته د آصف صاحب سره واده کول نه غواړې نو هیڅ زبردستي نشته. ته ما ته ووایه. ته هر څه په ما ولې راچې؟ مهذب د ځان باره کې سوچ وکړه. د خپېمانه کېدو اذیت ډېر دردناک وي. زما خوشحالي زما د روح ژوند دی چې د هغه نه ماته نور څه ډېر اهمیت نه راکوي. اذان هم نه. آصف سره مې بیا یو ځل وعده خلافي وکړه.
اوس ورته څنګه ووایم چې اذان د فضا سره واده کول نه غواړي؟ نه، دا خو به ډیره نامناسبه خبره شي. څه وکم؟ هلو آصف، یو ډیره غټه مسله را پیښه شوه. بیا څه مجبورۍ راګیره کې ته؟ د اذان خو مازغه خراب شوي دي. مازغه؟ او آصفه، زما پریشانی ورځ په ورځ زیاتیږي. ټیک ده. زه هیڅ نیم خبر آصفه، ته څه چلو کا؟ او نو، داسې خو به ټول پلین ډیډ پاتې شي. خوشالو هغه ژوند ډېر ښایسته، هغه ژوند درد یې راکو. زه خو خپله کې دی یم، زه تاله څنګه معافي در کولی شم؟ زما ته جرم معافي نه، ته ګناه معافي پکار ده. زه څنګه تاله ستا د غلطۍ معافي در کولی شم؟ خوشالو هغه ژوند ډېر ښایسته، هغه ژوند